بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستو ملګرو، مختصر القدوري کې درې پړاوه سبق به مونږ یو پکې مونږه یاله د کتاب الصلاة و الطهاره، دویم پړاو مو شروع کړه د دې کتاب البیوع نه. کتاب البیوع پکې مونږ شروع کړه د هغه به وایو. دریم پړاو د کتاب الجنایات، دې ځای نه به مونږ څه کوو، د جنایت والا کم مسایل دي که نه انشاءالله دا به پکې ښایو. بیا پکې د دیت والا مسایل دي، بیا پکې حدود والا مسایل دي. دا ټول شیان به انشاءالله تاسو ته تفصیل سره مونږ بیانوو. تاسو چې کله دې نه سبق زده کول غواړئ نه کتاب د سره کولاو ساتئ، که پکې لیدل نشي سبق نه هغه دپاره مه پریشانه کیږئ. که دغه سبق مو خوښ شي نه ضروري نورو ته هم شیر کړئ چې پیدا ترېنه حاصله کړي. کتاب الجنایات، جنایات د جنایتون جمع ده. جنایت په عامې ژبې کې نقصان کولی تیلی شي، لکه چې ته نقصان ورسئ، خو د اصطلاحي اعتبار سره اوس دا لفظ په دې سره خاص شوی ده لکه چاته مالي نقصان ورکړي یا جاني نقصان ورکړي، خو د فقه اصطلاح کې اوس دا دې سره خاص شوی ده چې الفعل فی النفس والاطراف، چاته نفسي نقصان ورسئ، ځان ته یې قتل کې مړی کې، یا اطراف معنا چا نه خپه پوزه لاس وغیره چتې نه کټ کې ژبې نه ونیسه تر هر شي پورې دې ته جنایت نه ویلی شي. نه دلته کې ترې نه همدا جنایت مراد ده، چاته جني یا په اعضاو کې نقصان رسول. اول دلته مصنف رحمه الله د قتل والا مسایل په تفصیل سره ښایي. وایي چې القتل علی خمسة اوجه، څوک چې ته قتل کې دا په 5 طریقو سره کیدل شي، په 5 قسمه باندې یو سړی بل قتل کوي یا ترېنه قتل کیږي. اول نمبر تیل شي عمدن، یعنی قتل عمد نه وتل شي، عمد ارادي تیل شي، خاص زړه سره اراده کړي وي. بل د شبه عمد، خپخه اراده نه خو د پخې پخې ارادې په شان دی وي. دریم نمبر د قتل خطا، خطاون غلطی کی په خطایی کی څوک قتل کی. بل دا څلورم نمبر وما اجری مجرى الخطائی، چې د خطا په شان دی هغه په ځای جاری شي. څه معنی لکه موږ تاسو یې کنه جاری مجرای جاری، یو خو حرف جری کنه یک شی صحیح بل جاری مجرای صحیح شي، یو صحیح ټکوي بل جاری مجرای صحیح وي، دا مغه ده. یو خطاوي بل جاری مجرای خطا، جاری معنی چلوي، مجرا په ځای دی، خطا دی غلطی. څه معنی یو خو خطایی ولا قاتل دی خطایی په ځای څه وچلیږي مغه شان دي شي. پنځم نمبر د سره ولې کې قتل بسبب یا قتل سبب نه وتل شي. څه معنی یو سړی ته نه قاتل کړه نه د غلطۍ وکه نه د ارادتن قاتل کو، خو داسې یو کور د کړه د هغه د واجې نه قاتل شو، ته ورته سبب وګرځېدي تل شي قتل بسبب. اوس هر یو ولته مصنف یې تعریف هم کوي. فالعمد قتل عمد دی تل شي ما تعمد ضربه بسلاح او ما اجري مجرى السلاح. قتل عمدي تل سړی اراده وکړي دی و سړي ویلی قتل کولی مړ کولی دربولی په وسلې سره وکړي، ځکه چې د عمد خو ارادي تل شي زړه د زړه څه پاته لګېږي، خو د دې زړه اراده مو په دې معلومو چې کسه دې ارادي د کومې خبرې ته لمسوله ده، اسلحه استعمال که پکې یا د اسلحې په شان دی شای و هغه استعمال کو، چکو تبرګای بلچا کا یا پلک سیټۍ سره سر ته ووهلو، نه دا قتل عامد شول. په تفریق الاجزای چې اندامونه وسره پرې کیږي وسره چکې کې ټوکړې کیږي کټکوي شوکوي شلوي بس دې ته چې نیل شي قتل عامد نیل شي. کل محدد من الخشب، لکه تیره لرګی د ویلې نه والحجر یا کاڼه د غاټ تبۍ سره ویشتو والنار یا اور سره یې غوکو، نه دا چې د دې نه پاته ولی دا سړي په زور د شي ته کولو. و موجب ذالک دی قتل بیا څه سزا ده، څه بدالی دی چې المعصم یو خو ګناهګار شو په دنیا کې، ځکه چې الله ویلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن قتل مؤمنا متعمدا، کم سړی چې مسلمان په قصدن قتل کی یا قتل ته ارادي وکي، مړ شي که نه شي مړ د ځان ته مساله د خودي ته پخې ارادي وي، فجزاؤه جهنم، قتل کو جهنم ته بځي وغیره وغیره نوري څو سزاګانې بیان دي.
والقود بل د دینه به قصاص خستل شي. قود منه قصاص. خایوه خبره شته الا ان یعفو الاولیاء که د کور ولا کسانی معاف کی کنه چې خیر د بس موږ طرف نه معاف شو بس بیا خو معاف ته بیا نه قصاص نشي وستل. ولا کفاره فيه د کوم قتل عمد د دې کې کفاره نشته ځکه چې دا خو ګناه کبیره ده کنه او کفاره عبادت ولا معنا لري او عبادت ولا شای ګناه سره نشي تړل. یو قتل بین نمبر 2 وشبه العمد هغه قتل سو قصدن خو نه خو دی قصدن په شان دی ولګيږي هغه سره مشابه وي دی هغه په شکل روغ وي دی تل شي شبه عمد. اوس دي ته ګوره د څنګه وي امام سیب دی تشریح د شی کړی ده وشبه العمد عند ابي حنيفه رحمه الله امام سیب شي د شی تکیدل شي يتعمد الضرب خ ارادي سره سړی ویل وکي بما خو په داسې شي سره کې لیس بسلاخ واسلا نوي ولا ما اجري مجراه ندي وسلې په ځای جری وي بل کڼې لکه کاڼي سره گزارو کو تک سره لاخت سره یا داسې طبی سره گزارو کو مومن چو ګونه مړیږي خو نه کنه خو صرف زخمی کیږي لکه زنه ځای کې سړی را دی چې د سړی د کوتکو نه تیر کما چې لک سیده شي یا مثال سی بل شي سره ول خو په خو هل ورکو چې لک سبق حاصل کی په سبق کې شکړلو ور سبق کړلو ال القبر قبر طرف ته سبق کړو مخ ته کړو نو دا پیچ د شبه عمد جوړیږي. دا امام سیبی وقال رحمهم الله صاحبین چې نه قتل عمد دي تایل شي نه شبه عمد اذا ضربوا بحجر عظیم غټ تبي کانی سره ولی چې شي د سرتي بلزتي او بخشبه نظیمه غټ لرګي کو تک سره وی تیر ور شای پر غرزي وغيرها کده شي د شي د خو بیا شی بیا عمد نشو کنه په عمد د خو جوات عمد د شي د مړ کول غواړي وشب العمد شب العمد ومن دي تیر شي سایبني چې د عمد ضربه بما لا يقتل به غالبا چې د شي سره ویل اراده وکي چې عموما سړی ته نمړيږي نه خو صرف زخمی کیږي خوږيږي او موجب ذالک کده شي سره چوک مړ کو سی ور بني وکړو ایدی سزا بیا دا ده چې علی القولین دواړو قول مطابق چې د کوم اختلاف پس بیان شو المأسم یو خسړی ګناهګار شو د قاتل کس بل والکفاره کبارا بلندی ولا قود پی دی کې قصاص ونه نشي خستل سړی نه دا کم سړی چې مړ کړ دا به ته مړ کاوي نه کفاره به صرف لاندې کی کفاره سره سره یو بدیت ورکی وفيه دیت مغلظه دی کی سخت دیت ورکول شي دیت مغلظه من سخت دیت على العاقله دا ودی خپل کورنۍ ول کسان دی کنه مغابل لنډي دیت مغلظه چې شتل شي خپل خوند خپل عمر ولا مغاب ته پیدا کوي 15 په توري کې لکه څلور قسمه پیدا کوي یا شل به پیدا کوي 15 قسمه خون ورکوي دی کول ولا دی کول ولا ټولې پکې خزي او خاني به پیدا کوي نه رانه به پکې نه وي والخطا بل قسم د خطا علی وجهین دا په دوا قسمه ده لکه سړی نه خطای کی څوک قاتل شي دا په دوا قسمه باندې کېدل شي کله د شیتی خطا فی القصد ارادي کې ونه غلطي وشي څنګه از یو شای نو سو پوسه غونډي باندې دي ته پاک ځون سره وړو شیر لکه خکار کوم کنه خدای کی چې دا خکار دی دل کدا حسیدا یا پړنګ نستای چې د بل څه زناور د وشتلوي اغه سړای نو سو ټیکری کی راټول شو دي ته اندازه ونه شړا زیو کو سړای و چې ورغلو یار د میسو کو د خمډر بل رقم کار وکو دینه غلطی په کس کې شهیدا اراده وشي تو شای بلو وتلو او يرمیا شخصا یسړای ولي یظن سیدن دی ګماندې لکه اخکار د یکل کله ونی وکش کې دی دل دي ځکه له شایشتو د ولې گزوره کا چوک سړای وو پچی شي کړوي پیدا هو د مینا سړای وته بل د خطا بالفعل فعل کور کې ونه غلطي او شي خارو غوته پاتې څخ کوراغه هغه سړای ده تپک ولا ګولې ونه وشريږي شړه تشیا چې گزور کوي هغه بل تور وتم بیږي دي تل شي خطا فی الفعل او يرمي غرض ون نشانای وشتل شي وشتلو پیسې بدمی سړای سره ولګي و موجب ذالک اذا شی تقتل څه بداله ده الکفاره یو کفاره او بس چې شدي کفاره خو یا غلام آزاد کی کنه یشو کی پر لپس روجی ونی سی
بل د ودیت علی العاقله کومې عاقله دی او به دیته لنډی بیا ولا مأسم فی دی کې سړی ګناهګار نه ده ولې دی خو سره یې رداوانه څو ګولي بل شدوم اجری مجرى الخطأ څلورم نمبر کته لاغه ده چې خطا نه خو د خطا په ځای شي دی هغه ځای ونیسي څنګه لکه مثل النائم لکه یې سړی د خوبوله د ینقلب علی رجل بل سړي باندې را پرېوتل ورباندې په آنډ شولو په یقتلو قاتل کی دوه کسانو سره خو بیولی تر د یار سره خو بیولی بیګا شپې په کاټ کې راوخته مثلا غاټ پاټ سړی او مخې وره وړوک مشومي ځان لاندې راوستل او پاته وتوانه سوی ورکی بند کړی او مړ شو اندازه شی کسانو ته شی چې د سترې کې سره مړ شي زور وی راغله ډاکټر یې پوسټمارټم وکړو پاته ولګیدله یی سړی د پوسو دریم کاټ کې پروت را پریوتلو کوزه بل سړی سار سره ولګیدو هغه سار ولګیدو خو د بل نه زکو مړ شو تینه دا ششو مجرای خطا شوله یچ د مور د بچی سره خو بولی او بچای شکړلو لندې کړه خوب کې پر وخت یې مړی کو بچای دیتا مجرای خطا ال شي په حکم دی ول حکم شه د حکم الخطا د دې پاسه خطا غونه کفاره بیر کی دیت بیر کی بل پنځم نمبر چې د و اما القتل بسبب سبب دی وجنه څنګه یاد سي که حافر البیر لکه سړی دا پردای زین کې کویون وای کوی والا او چوب ورغلو په شي کې یا پیدل ورغلو پریوتو مړ شور کې یچ شو واضع الحجر فی غیر ملکی یو سړی د کانی کې ګدی پردای زین کې کونه کې د والے غټ تبي یا دیوال جوړ کړه یار کې کاندی والی سړی کې پریوتو یا خوښ شو چخپیله سونه موت شو دا به زموري پردای زین کې ته کار لري و موجبه ایدی موجب چې شه د سزا بدله اذا اتلفی ادمی ک سړی پکې هلاک شي مړ شي الدیت علی العاقل ایدی کسلکم خپلوان سدی ابدیت لنډی ولا کفاره علیه کفاره په نشته ده